Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. په نننۍ ویډیو کې به مونږه یونټ نمبر 3 انګلیش کلاس 6 چې دی دا یونټ نمبر 3 چې نوم یې دی هیلث اینڈ سیفټي. دا چپټر چې دی د دې ټوټل ام سی کیوز یا کم انګلیش پورشن کم چې مونږه وایو چې ورلد مینینګ وغیرہ وغیرہ ګرامر سیکشن دا ټول ارڅ چې دی په دې ویډیو کې به مونږه ډیسکس کوو. زموږ سره اوسئ او ویډیو چې دا تر اخره پورې وګورئ. اولنی نمبر زموږ سره راځي وکیبلری. ټیک شو. ورلد مینینګ چې دی زموږ سره اولنی ورلد مینینګ کې دی کیبن. کیبن به موږ وایو چې انټیریئر اف د ایرکرافت ته هغه ته موږ څه شوی ایرکرافت ته د هغه انټیریئر ته موږ څه شوی هغه ته موږ کیبن ورته وایو. بل زموږ سره ایمرجنسي ایگزیټ موږ هر هغه لارې ته وایو چې ان کیس اف ایمرجنسي په هغه باندې خلک چې دی هغه سیکشن اف ایروپلین دیٹ اوپن ان کیس اف ایمرجنسي په وخت کې چې هغه اوپن کیږي نو هغه ته موږ ایمرجنسي ایگزیټ ورته وایو. بل موږ اکسیجن ماسک دا زموږ سره هغه ډیوایس دی چې هغه خلکو له اکسیجن پرووایډ کوي ان کیس اف کیبن ایر پریشر لاس. چې کله کیبن ایر پریشر چې دی هغه لاس شي نو په هغه ټایم کې چې دی نو د اکسیجن ماسک خلکو له اکسیجن پرووایډ کوي. بل زموږ سره ټیک اپ دی. ټیک اپ چې دی دا موږ څه ته وایو ټیک اپ وایو موږ د کله چې جاز یا ایروپلین چې دی هغه زموږ سره د ځمکې نه څنګه اوچت شي نو دغه ټایم ته موږ ټیک اپ ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره لاګیج راځي. ټیک شو. لاګیج چې دی وای د بیگ اینڈ سوټکیس د ټریولرز پوت دیر belonging in. نو دا زموږ سره د کم سیزو سامان چې دی د پیسنجر سره چې کم سامان نو هغه ته هم موږ څه شوی لاګیج ورته ویل شو. سفري سامان ورته وای یا ورته د سفر والا سره چې کم سامان نو هغه ته موږ لاګیج وای. ټیک شو. نو دا زموږ سره ورلد مینینګ او ورلد مینینګ نه زموږ سره کوېسچن چې دی هغه خامخا راځي. بل زموږ سره راځي ماډلز. وی ا ماډل از ا ورډ that is used to express ability. دا به زموږ سره ابیلیټي شو کوي پاسیبিলিټي پرمیشن او ابلیګیشن. دا به ماډل چې دی دا به زموږ سره شو کوي. ټیک شو. ایکسپریس کوي. اټ از ا ټایپ اف اکسیلری ورب. وای دا زموږ سره د اکسیلری ورب یو ټایپ دی څه ته چې موږ هیلپینګ ورب هم وایو. د اکسیلری ورب ته چې موږ هیلپینګ ورب ورته هم وایو. that is used together with the main verb. دا به زموږ سره د مین ورب سره یو ځای سکیږي یوز کیږي په سنټنس کې. ټیک شو. سم کامن د دې کامن چې دی د ټول نه اهم یو امپورټنت چې دی زموږ سره کین دی می دی شود دی ماست شل او ویل. دا ټول زموږ سره ماډلز دي. ټیک شو. وای د دې څه یوزیج چې دی هغه دا د کین به موږ یوز کوو د څه لپاره ټو کنوی ابیلیټي چې خپل ابیلیټي بل یو سړی ته شو کو. په هغه ټایم کې به موږ کین چې دی هغه به یوز کوو. لکه موږ په ایگزامپل کې وای چې آی کین شو یو د پاسپورت اینڈ آئیډنټیفیکیشن. زه تا خپل پاسپورت او آئیډنټیفیکیشن چې دی هغه شو کولای شم. بل زموږ سره می راځي. می از ا ماډل یوز ماډل that is used to ask permission and to indicate politeness. ټیک شو. یو په دې کې به موږ پرمیشن د چانه پرمیشن غواړو بل چې دی پولایټنس طرف ته څه کوي انډیکیشن کوي. نو په دې کې مثال کې موږ وګورو چې می آی سی یور ټیکټ پلیز. نو په دې کې دا پولایټنس هم دغه شو او پرمیشن هم. ټیک شو. پولایټنس او پرمیشن چې دی هغه دواړه په دې سنټنس کې زموږ سره څه شو یوز شوي دي. نو دغه د می لفظ چې دی نو دا به موږ په دغه سي ټایم کې یوز کوو. بل زموږ سره شود راځي. شود از ا ماډل that is used to show probability. یو به زموږ سره د probability without certainty. probability په د پاره بچی دی نو دا موږ څه دا شود لفظ چې دی دا به موږ یوز کوو. لکه شود book the ASL or window seat. وای زه دا window seat چې دی نو دا بک کولای شم. نو دا هم زموږ سره پروبابیلیټي شته چې یاره هغه ته او وکي یا ورته نه وکي. ټیک شو. نو د پروبابیلیټي په ټایم کې به موږ شود یوز کوو. بل زموږ سره مست راځي. مست از ماډل ورب that is used to express obligation or compulsion. ټیک شو. په دې ټایم دا به موږ د ایکسپریس کولو د کمپلشن او د ابلیګیشن د ایکسپریس کول لپاره چې دی مست چې دی هغه به موږ یوز کوو. لکه موږ ایگزامپل ته یو must be at the gate 30 minutes before boarding. ټیک شو. نو دا هم زموږ سره څه شي ابلیګیشن یو ضروری خبره یا کمپلشن لازمی خبره چې یاره تعالی ضروری دی چې ته د 15 یا 30 منټ مخکې چې دی هغه راشي. بل زموږ سره شل او ویل چې وي دا زموږ سره ماډل ورب دی. دا انډیکیټ پریډکشن. دا به زموږ سره پریډکشن چې دی هغه به انډیکیټ کوي. لکه ویل یو بی برینګینګ یور لینګویج
ټیک شو لیګیج سوري. بل زموږ سره شل دی وای shall I expect the airplane to take up on time. نو دا زه ایکسپیکټ کوم چې هغه موږ سره ټیک اپ وکي په ټایم باندې ټیک اپ وکي ایروپلین. ټیک شو. بل موږ سره راځي وای ریممبر ا ډایلاګ از کنورسیشن بټوین ټو پیپل. ډایلاګ چې دی نو دا موږ سره د دوه خلکو په منځ کې کنورسیشن. ټیک شو. دا سه کوېسچن هم راتلی شي چې یاره ډایلاګ از د کنورسیشن بټوین 2 3 4 5 یا many people. ټیک شو. نو موږ بس ټیک نشه چې دی نو هغه موږ ستا 2 people ته موږ نه کوو. یو نیډ ټو یوز سپیچ مارک. دې ته موږ سپیچ مارک وایو. دا سپیچ مارک به تاسو څه کوئ په کار دی چې تاسو یوز کوئ while writing your sentence. چې کله خپل سنټنس لیکئ د ډایلاګ سنټنس لیکئ. بل زموږ سره راځي وای when you provide basic medical care. کچره تاسو یو کس ته بیسیک میډیکل کیر ورکړئ to someone experience a sudden injury or illness. یو سړی اچانک ناجوړ شو یا زخمی شو هغه تاسو د سر ټایم د پاره لګ ټایم د پاره تاسو علاج ورکړئ نو دغه ته موږ first aid ورته. in some cases first aid consists of initial support. وای په certain cases کې موږ سره د first aid چې دی نو دا initial support ورکړي. ټیک شو. consist په initial support باندې کوم چې پرووایډ کوي someone in the middle of medical emergency. د medical emergency په middle کې مطلب لکه یو ځکه انجری وشوه د اغه نه هسپټل ته یو سړی زی یا ډاکټر اغزی لرازي نو د اغه فورې چې دغه مریض لسه میډیکیشن یا کوم دغه کیږي نو دغه تمګه پاست ایډ وایو. this support might help them. وای دا سپورټ چې نو دا د هغه خلکو مدد کولای شي سروایول لپاره چې یاره هغه ژوندې پاتې شي until the professional help اراو چې کله پروفیشنل هیلپ چې دی هغه ته راورسي لکه یا ډاکټر یا هسپتال یا بل څه هغه ته راورسي د هغه پورې د موږ دغه فرست ایډ ورکاو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي پروسیجرل writing. Procedural writing وای دا provide a series of precise sequence step or direction that explain how to do something while reaching the outcome successfully. ټیک شو. دا زموږ سره د procedural writing چې دی د هغه definition شو. procedural writing چې دی د موږ قاعده کې مطابق writing ته وای. ټیک شو. دا موږ یو سیریز به چې پاره کې به موږ precise او په sequence باندې خبرې یو direction چې دی نو هغه خبرې به موږ سیریز باندې او precise خبرې به یا په سیکوینس کې به. ټیک شو. دا چې کله موږ یو خبره لیکو نو د هغې دپاره به موږ څه دا سټیپس چې دي دا به فالو کوو. بل زموږ سره راځي وایي سیو ا لایف لرن سی پی آر. سی پی آر چې دی وایي دا زده کوي او د خلکو لایف چې دی د خلکو ژوندونه چې دی هغه څه کوي هغه بچ کوي. سی پی آر از لایف سیوینګ ایډ. سی پی آر چې دی دا دومره خبره ده که دا موږ وایو نو ډېر شی ټایم رانه ضایع کېږي خو موږ سره به کوېسچن به څنګه راځي چې سی پی آر سټینډ فار. نو سی پی آر چې دی زموږ سره کارډیو پلمونري ریسسټیشن چې دی نو دا زموږ سره د دې د مخفف ده. ټیک شو. یو داسې کوېسچن زموږ نه تپوس کولی شي. بل زموږ نه دا تپوس کولی شي چې سی پی آر چې دی هغه په څو سټیپه کې کېږي نو زموږ سره شپږ سټیپونه چې دي هغه د سی پی آر چې دی و here is the step by step guide up on performing a CPR. د سی پی آر شپږ سټیپونه دي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي if someone is not breathing وای که سړی breathing نه کوي مطلب ساه نه اخلي giving CPR can ensure that oxygen rich blood. نو دا سی پی آر چې دی نو دا موږ کوو چې د oxygenated blood چې دی وای دا د برین ته ورسي. this is important as without oxygen وای دا چې دی وای د اکسیجن نه علاوه چې دی دا بغیر چې دی نو دا هم امپورټنت دی. ټیک شو. someone can sustain permanent brain damage or die in under 8 minutes. وای په 8 منټو کې چې دی نو یو سړی مړ کېدی شي که زړه ته اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه نه رسي نو انسان چې دی په 8 منټس کې دغه کېدی شي مړ کېدی هم شي او یا پرمننټ ډیمیج د دماغو ته رسیدی شي. نو که چېرې موږ دا سی پی آر وکړو د برین ته هغه وینه چې دی هغه ورسي نو دا سړی بچ کېدی شي. ټیک شو. بل only use CPR when an adult has stopped breathing. وای کله چې یو سړی ساه اخیستل بند کړي نو په دغه ټایم کې څه وکړي سی پی آر په دغه ټایم کې وکړي. check the person to see whether they respond to verbal or physical stimuli before starting CPR. و یو سړی ته به ګورئ چې یاره دی تاله څه ریسپانس درکوي که نه درکوي که کم ریسپانس یا ویجول
ټیک شو. وربل د خبرو یا تاسو سره خبرې کوي یا فزیکل سټیمولای چې یا ته یو ځای یا دباو کې یا بل څه نو هغه سره ریسپانس ورکوي او کنه. بل زموږ سره راځي کامن پیدر فار پروسیجرل رائټینګ. نو د هغې دپاره کامن پیدر چې دي زموږ سره اولنی زموږ سره انټروډکشن دی. په اول سر کې به موږ انټروډکشن لیکو. بل چې دی نمبر انسټرکشن چې دی هغه به په هغې کې لیکو. امپیریټیو کمانډس به پکې ورکو. ټیک شو. بل زموږ سره سیکنډ پرسن لینګویج چې دی هغه به پکې موږ څه شی سیکنډ پرسن لینګویج چې دی هغه به پکې یوز کوو. بل زموږ سره ټایم پریز ټو ساین فارسټ انسټرکشن دا پکې هم زموږ سره یو سټیپ دی. او بل په پریزنټ ټینس کې چې دی وایي ایز د ریډر از لایکلی ټو اټمپټ د سټیپ وایل دی ریډ اور ویری سون افټر وکیبلری سپیسیفیک ټو د پروسیجر. وایي دا چې دی که نه دې کې زموږ سره دوه امپورټنټ خبرې دي چې یو زموږ سره په پریزنټ ټینس کې او بل دغه چې دی سیکنډ پرسن لینګویج په پکې دا دوه خبرې چې دي دا پکې ډېرې زیاتې اهمې دي په څه کې په پروسیجرل رائټینګ کې. ټیک شو. دا زموږ سره چپټر نمبر 3 د هغې ټوټل ایم سی کیوز یا انګلیش پورشن د چپټر نمبر 3 انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ د چپټر نمبر 4 ټوټل ګرامر سیکشن او انګلیش پورشن چې دی هغه به ټول سټډي کوو. ویزټ کوئ په ډیلی بیس باندې زموږ سره اوسئ.